مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحباب سجود الشکر. دا باب دے د شکر د سجدی په مستحب والی کی. د شکر سجده لګول مستحب دی عند حصول نعمت ظاهرة په وخت یو ښکارا نعمت حاصلېدو کی. ښکارا نعمت بنده ته حاصل شي دغه وخت کې د رب په حضور کې د شکر سجده لګول مستحب دی. او اندفاع بلیة ظاهرة یا یو ښکارا ازمایش او بلا او مصیبت د سړی نه لري شي د هغې په شکریه کې د رب په حضور کې سجده لګول مستحب دي. یو کم شپیتم نمبر حدیث مبارک دے 1159 عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال دا انصار سردار صحابی دے حضرت سعد نومی دے د پلار نومی ابو وقاص دے اللہ دے ترازی شي ویلی دی یو مختصر واقع بیانی. صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ عنہ یو وړغونتا قصه واقع بیانی. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة. مون پیغمبر علیہ السلام سره مکی نه روان شو ارادم د مدینه وا مدینه منوره. الله دې مونږ د ناس اوریدونکو مرګري بار بار مکی او مدینه منوره ته قبولیت سره بوتلې کی. نوې مونږه نبی علیہ السلام سره ووتو د مکی نه ارادم د مدینه منوره وا. فلما كنا قريبا من عزوراء چې کله مونږه عزورا زه ته ورسېدو دا یو ځای دی او مکې ته لنډ دی. موضع قریب من مکه یو ځای دی مکې ته جوخت دی مکې ته. نو نزل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دمې د پاره سورلی نه کوشو. ثم رفع يديه بیا لاسونه اوچت که د دعا د پاره چې څنګه لاسونه پورته کیږي. فدعا الله ساعتا یو غړی د الله پاک نه دعاګانې غوښتي. ثم خر ساجدا او بیا په سجده پریوتل. عزورا مقام کی چې مکی ته جوخت دی نبی علیہ السلام کوشول لاسونه مبارک پورته کړل دعای غوښته د الله پاک نه یو غړی یو ساعت او بیا په سجده کې پریوتل. فمکث طویلا نو سجده کې ډیر وخت تیر کو. ثم قام بیا را پاسېدل فرفع یدیه ساعتا بیا لاسونه ساعت پورته کړیو. ثم خر ساجدا بیا په سجده پریوتل. فعله ثلاثا دا سی عمل پیغمبر علیہ السلام 3 پیری وکړو 3 ځلې دا سی عملو. وقال او بیاي په خله مبارکه په زبان مبارک فرمایل دا خود لاسونو خو عمل شو. دیتا علما عملی او فعلی حدیث وای پلاس پوچ یو کارو کی او په زبان چې څه خبر او فرمایي هغه ته قولی حدیث وای. نو په زبان سو فرمایل انی سألت ربی ما الله نه سوالو کو د خپل رب نه سوالو کو. وشفاعت لامتی او خپل امت لمه شفاعت کو. فاعطانی ثلث امتی
نو په پیل ازل الله پاک مال د امت درېمه حصہ راکا چې ټول امت مې درې حصې شي نو په لومبي سوال مالا درېمه حصہ زما د امت راکا فخررت ساجدا لربي شکرا نو ما د دې په شکریا کې خپل رب ته سجده او کا په سجده پریوتم ثم رفعت رأسي بیا مې سر راپورته کو نو فسألت ربي لامتی بیا می سوال کولو د خپل ربنا د خپل امت په حق لا فاعطاني ثلث امتی نو په دویم ځل بیا درېمه حصہ امت مال را فخررت ساجدا لربي شکرا نو بیا پریوتم سجده کون کې خپل رب ته د شکر پتو ثم رفعت رأسي بیا می سر راپورته کو فسألت ربي لامتي سوال میو کو د خپل رب نه خپل امت لا فاعطاني الثلث الاخر اغبل درېمه حصہ مر لراک امت درې سه شو په لومبي سوال درېمه حصہ په دویم سوال درېمه حصہ او په درېم سوال درېمه حصہ نو ټول امت نبی له سلام ته ور کړل شو سبحان الله فخررت ساجدا لربي نو بیا پریوتم په سجده کې د خپل رب مخه د رب په حضور کې رواه ابو داود رحمه الله دا حدیث امام ابو داود رحمه الله روایت کړی دی د دې حدیث په بنا باندې امام شافعی رحمه الله چې په سلورو امامانو کې وسلور ائمه مجتهدینو کې دي اغي فرمای چې ځان له مستقل یو سجده د شکر په تور باندې کولې شي سنعمت سړی ته ملو شي یا د سب مصیبت نه الله پاک بچ کی نو شکرې په تور باندې د الله په حضور کې یو سجده کولې شي چې نیت وتړي او نو ورکی رکوعی او نو ورکی قیدوی او بس دارک سړی سره لاړ شي لکه څنګه تاسو مونږه د تلاوت سجده کو د تلاوت سجده زمونږه امام صاحب مشر امام صاحب امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمه الله تعالی رحمتا واسعه فرمای د نور احادیث په بنا باندې چې دینه مراد مستقل 2 رکعات منځ دی دینه مراد مستقل 2 رکعات منځ دی چې کلم الله پاک 50 نعمتو کی او د الله شکر ادا کوي نو 2 رکعات نفل نیت دی تړي پورا مستقل منځ دی کوي نو سو سجده په پکې راشي 2 رکعاتو کې سالور نو دا چې د حدیث کې خو سجده ذکر شوی دا او دا په دې علما بیا پويږي ذکر د جزء شی او مراد تنا کلی ذکر د جزء شی او مراد تنا کلی دا زمون په محاورو کې امداسي کیږي خو د چا ورته پام یو د چانی خلق وای کنه تاسو ګورئ خلق سو سره دي نو ویل شیرا اته نفر دي اته سرونه دي دا تش سرونه ک سر سره پوره انسان ذکر د سر شي او مراد ته نسی انسان یا پلار زوی ته غوسه شي دا مخدمات او نه خورکش نو هغه به ورته صرف مخ نه خای کټول ځان دا ټول ځان د مان رک کفناک دا سکله کله چیږي د امت صدقه راوړل شو او شفاعت زبې شفاعت کوم چې جهنم کې پاتې نشي زمون پیغمبر له صلوات و سلام مونږ یو موقع کې نه یو هیر کړی اول دا مسله واضحه کړي د دینه مراد څه دی ذکر د سجده د مراد ته نه 2 رکعات منځ دی چې کلم در باندې الله پاک س نعمتو کی سم مصیبت نام بچ کی نو د شکریه په تور باندې 2 رکعات نفع کول دا مستحب دي کو به ان شاء الله اهتمام وکاو موږ د الله ډیر نعمتونه دي د الله ډیر مهربانه دي
ناشکر جوړ نشو، نمک مرداره، نمک حرامه جوړ نشو. قسم دې د زندګۍ په هر قدم، په هر سا، د سترګو په هر رب مونږ سره د خدای ډېر بېشماره نعمتونه دي. حضرت داود علیه السلام په دې مقصد باندې ډېر ښه پوه شوی و. هغه یو ځل رب سره خبرې کوي، خدای نو ستا دومره نعمتونه دي چې د هغې د شکر په طور زه سجده لګوم که نه او ستا شکریه ادا کوم. نو دا د شکر توفیق چې راله راکړي نو دا ځان له مستقل نعمت دی. په نعمت باندې چې د شکر توفیق ملو شي او شکر د چا ادا شي؟ الله. او هغه ښایسته طریقې سره څه سره ادا کېږي؟ 2 رکعاتو نفلو سره. نو دا شکر نه دی په نعمت، دا د هغه نعمت نه موچت نعمت دی. خو که دې ته څوک پام کوي او پوهېږي پیاله، ځکه چې د شکر سره دا وعده ده چې دا موجوده نعمت تا ځان سره وتړلو. کله کله داسې وشي نعمت حاصل شي که نه، خلاصات را سره نه تېر کړی او څه شي لاړ شي رانه، یا تې زه لاړ شم، دا خو فاني زندګي ده. او یا نعمت او دواړه څه شو په یو ځای لاړ شو، فنا شو. نو د شکر برکت دا دی چې دا نعمت به ما سره څه شي وتړلی شي. او د خدای خزانو کې هغه نعمتونه چې لا اوسه پورې ما ته نه دي حاصل، د دې 2 رکعاتو د شکرانې په دې مونځ باندې به هغه خزانې راوسپړلی شي، نور نعمتونه به شروع شي په ما. څومره لویه ګټه ده پکې. حضرت داود علیه السلام وایي یا الله چې زه ستا د یو نعمت د شکر دپاره سجده ولګوم، نو د دې سجدې توفیق دې چې راکړو. د سجدې توفیق څوک ورکوي؟ الله. د مونځ توفیق څوک ورکوي؟ الله. جمعات ته د راوستو توفیق څوک ورکوي؟ جمعات کې د ایسارېدو توفیق څوک ورکوي؟ الله. نو خدای دا بل ځان له مستقل نعمت دی، دې له به زه بیا بله سجده لګوم. هغه سجده به بیا ستا بل نعمت یې هغې له به زه بیا بله لګوم، هغه بیا بل نعمت یې هغې له به بیا. نو چې داسې زه دا ټول عمر د یو نعمت د شکر ادا کولو دپاره په سجده کې تیر کم، زه ستا د نعمت شکر نشم ادا کولی. خدای زه عاجز یم ستا د نعمت د شکر. وحی وله راله زمونږ بنده داود وایي اوس دې ایله زمونږ شکر ادا کړو، اوس دې ایله زمونږ شکر ادا کړو. او بله دا خبره چې کومه راله د امت د شفاعت سوال مې کړی دی، نو خدای پاک مالا یو حصہ امت راکو، بیا مې چې شکریه ادا کا بل حصہ امت راکو، بیا مې چې شکریه ادا کا نو بل حصہ امت راکو. تاسو قتل چې شکریه کله ادا کېده نعمت څه کېدو؟ بڑاوېدو، زیاتېدو. دا د قرآن شریف وعده ده. الله پاک صفا په قرآن شریف کې فرمایلی که تاسو زما د نعمت شکر ادا کوئ زه به یې دله بړاوم. دا موجوده نعمت به در سره تړم او قید کوم او نور نعمتونه به دله در کوم. نن ګورې یاد ساتئ امت سره هر څه شته دی، خو په شونډو باندې یې د شکر الفاظ نه راځي، هم د نرو هم د ښځو، هم د نرو هم د ښځو. دا پام د امت شکري ته راوګرځوئ او په نعمتونو ولا نظر راولئ او د الله په مهربانو ولا نظر کوي چې الله باندې مونږ ډېر ګران یو. ګورئ الله باندې مونږ ډېر ګران یو. رښتیا ووایئ د ګرمۍ په دې موسم کې د یخو اوبو د دې نعمت مونږ شکریه ادا کولی شو. نور دې سم نیزه او نور څومره شیزونه مونږ له الله راکړي دي دنیوي دیني نعمتونه. هغه دینی نعمتونو ته خو زمونږ د سره توجه هم دې وخت کې نه راګرځي چې ګینې دا هم نعمت دی، دینی نعمت چې جماعت کله وي، جماعت کې عالم موجود وي، مفتی موجود وي، قاری صاحب موجود وي، قرآن ویلو والا شته، دروازې د جماعت کولو دي، اذان ورکې کېږي، آباد دی، ازادي ده، آزادانه طور باندې زه د دین مسلې زده کولی شم، زه پې عمل کولی شم. دا دیني نعمتونه. مدرسه مې شته په مالت کې، د هلکانو مدرسه شته، د جینکو شته، لویو ته باباګانو ته مسلې ښودلی کېږي، درسونه شته، دیني پوهه شته دی، دیني پیشوایان شته دی. دینی او دنیوي ډېر نعمتونه په موږ باندې الله پاک کړي دي. موږ په الله ډېر ګران یو. او بیا نبی علیہ السلام خو په یو موقع نه یو هیر کړي،
پیدایش وخت کې مونږ له سوال کړی دی د ځن کدن په وخت کې مونږ د پاره سوال کړی دی نه هیر کړي عرش باندې مونږ نه یو هیر کړي دلته مونږ نه یو هیر کړي آخرت کې مونږ نه یو هیر کړي په یو مقام مونږ نه یو هیر کړي تر دې پورې وي چې زما یو امتیم په جهنم کې پروت زب تر هغه پورې راضي کېږم نه الله دې زمونږ د